دې ټایم کې سر زمونږ پاکستان کې بجلی نشته، ګیس نشته، پټرول نشته، سی این جی نشته. نو آخر دا غریب عوام به څه کوي چې کم حکمران راغلی دی وایي زه وروره پاکستان سیسټم سکولو دپاره راغلی یم. هغه خپل اساسي خپل بینک بیلنس خپل جیبونه ډک کړي لاړ شي. چې کم ګورنمنټ راشي هغه وایي شاته والغلو. مونږ ډېر ایمانداره یو. چې کله دی ګورنمنټ ختم شي بل راشي هغه وایي ای غلو مونږ ایمانداره یو. او ته خپل آرمي ته د خدا را دې ملک دپاره یو ښه سوچ وکوي. یو داسې حکمران دی راشي که په هغه ووټ باندې راځي که په هغه په زور باندې راځي چې کوم زما د ملک د پاکستان خیرخوا وي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند کتونکو میر جمشید یم او زما سره چې کوم شخصیت موجود دی نو امید لرم چې تاسو به پیژنئ. معروف سوشل ورکر دی، دا تحصیل جهانگیری یو صحافي هم دی او د کرکټ کمنټیټر هم دی. انزی بھائی مغل زموږ سره موجود دی. انزی بھائی د موجوده دور په حواله سره د حکومت لاړو او مهنګای ډیره زیاته ده. د دې په حواله سره به تاسو ویل غواړئ او روان چې کوم الیکشن دی په الیکشن په حواله سره به تاسو ویل غواړئ چې آیا اوټ چاته ورکو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مانی عمر جمشید صاحب تمام تر ویورز کم ډیره شکریا ادا کوم. عمر بھائی زه خو ډیر زیات مایوس شوی یم. اوس چې کم ګورنمنټ دی هغه ختم شو، پنجاب هم ختم شو، خو سر زه خو غواړم چې یو داسې ګورنمنټ دی راشي چې کم د غریب عوام چې کم 800,000 روپۍ دیاړي باندې کار کوي چې هغوی ته د ریلیف ملاو شي. دې ټایم کې سر زمونږ پاکستان کې بجلی نشته، ګیس نشته، پټرول نشته، سی این جی نشته. نو آخر دا غریب عوام به څه کوي چې کم حکمران راغلی دی وایي زه وروره پاکستان سیسټم سکولو دپاره راغلی یم. هغه خپل اساسي خپل بینک بیلنس خپل جیبونه ډک کړي لاړ شي. چې کم ګورنمنټ راشي هغه وایي شاته والغلو. مونږ ډېر ایمانداره یو. چې کله دی ګورنمنټ ختم شي بل راشي هغه وایي ای غلو مونږ ایمانداره یو. وروره دې ټایم کې زمونږ وطن پاکستان چې کم حکمرانان تیر شوي دي ټولو لوټ کو او زه نه غواړم چې زما دا وطن دا په ډېر په قربانیانو مونږ حاصل کړی دی چې دې کې د هغه حکمرانان راشي هغه پالټیانو والا راشي. زه نه د پیپل والا حق یم، نه د پی ټي آی حق یم، نه د بی ډي ایم حق یم، نه د نون حق یم. سر زه هغې حکمران حق یم چې کم راشي او د پاکستان دپاره سوچ وکړي. نن هغه بنګلادیش تو ګورې نن بنګلادیش مونږ نه مخکې لاړو، انډیا مونږ نه مخکې لاړه، ولې افغانستان دا ټول زه دا نه غواړم افغانستان که ترقي کوي هغه زما ترقي ده، مسلمان ملک دی. دا نن تاسو وګورئ چې بنګلادیش 16 کروڑ عوام کې کم ترقي ته ورسېدو، دا انډیا کم ترقي وکړه. زما وطن چانه کم نه دی. دا پاکستان کې الله پاک هر قسم معدنیات اچولی دي خو حکمرانان غله دي. دا غله دي. که چېرې دی ښه سوچ سره راشي زما پاکستان زه هغه ریز به وینم چې خلک به وایي چې پاکستان ته ځو، هلته به روزګارونه میلاویږي، هلته به اولاد ته تعلیمونه میلاویږي. خو دې ټایم کې نه ګورم هغه حکمران چې کم دې دپاره راشي چې زه به پاکستان دپاره یو ښه سوچ وکړم. ټول خپل جیب دپاره او خپل سیټ دپاره منډې وایي. زه اپیل کوم عمر بھائی د ستا د مایک وسادت سره سپریم کورټ آف پاکستان ته، اعلی حکام ته، ادارو ته، خپل انټیلیجنس ته، خپل آرمي ته ته خدا را دې ملک دپاره یو ښه سوچ وکوي. یو داسې حکمران دی راشي که په هغه ووټ باندې راځي که په هغه په زور باندې راځي چې کوم زما د ملک د پاکستان خیرخوا وي. انزی بھائی دا راته وایي زیاتره خلک وایي چې سراج الحق صاحب چې کوم دی یو ساده سړی دی او هغه اساسي هم نشته دی او ساده کور هم دی. هغه چې کوم دی د ملک دپاره ښه دی. کراچۍ کې هم هغه پاس شو او اوس هم خلک وایي چې یاره سراج الحق صاحب ته چې کوم دی دا پیر اوټ ورکوو. څه به ویل غواړي؟ یاره داسې کار دی سراج صاحب ما نه دی چیک کړی. که تاسو یو محاوره اورېدلې وي وایي سام کا ډسه رسے سے بھی ډرتا ہے. عمر بھائی مونږ اورېدلي یو. اوس سو یم چې سراج صاحب څنګه طبیعت مالک وي که چېرې هغه پاکستان دپاره یو خیر سوچ لري، د ښېګړې سوچ لري، الله یې راوله. که چېرې سراج صاحب هم دغه حکمرانانو غوندې خپل جیب ته راځي، اساسو ته راځي، خپل بینک بیلنس ته راځي، الله یې رانوله. دا زما یو سوچ دی. بس الله دې هغه وکړي چې هغه حکمران دی راشي چې پاکستان دپاره څوک ښه وي. بالکل جی. انزی بھائی کم ایم این ایس کم دا سیاسي خلک چې کم دي هغوی چې کم د اساسي جوړې کړي دي په نورو ملکونو کې پوه شئ
تاسو ویل غواړئ چې آیا د پاکستان په خزانو کې دی د اساسي خرڅ کی او په پاکستان په خزانه کې واچي څه خیال دی په حواله سره یقینو کا عمر به ډیر خسته سوال دیو کو دغه زمونږ چې څومره ممبر نه سٹارټ والم دا ممبر دا تحصیل ناظم دا ایم پی ای دا ایم این ای دا وزیر اعلی دا وزیر اعظم د دې اساسي چې څومره هم زمونږ ملک نه بار دی وړي دي دا د دویمه کنه چې نن دی راشي سبا زما ملک پاکستان کې سیس کمې نشتا د دومره اساسي پاکستان لوټ کړي دي او ور صاحب اروړي دي کدا د واپس زما ملک پاکستان تراشي زما پاکستان به خوشحالي رضویني او هر شی به ډیر وي خو صرف اور صرف چې کله هغه غداری هغه چوری چې ورته وي چې هغه زما ملک ته واپس کړی شي زما ملک کې هر څه ډیر دی الله په فضل سره ډیره مهرباني د وخت راکولو قدرمند کتونکو انزوای مغل چې کم دی یو ډیر زیات خسته خبرو کې امید لرم تاسو به خوښ شي ان شاء الله تر بلې ویډیو پورې زموږ ته اجازه راکړئ ولې الله مسوارم د الله پامان